تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مدینه منوره کې چې یهود آبادو پاغه کې یو یهودی عالم عبدالله ابن سلام رضی الله عنه مسلمان شو او یهودیان چې دلته په درې غټو غټو قومونو کې وړې وړې قبیلې پکې وي او دا چې راغلو بخت نصر چې کله فلسطین باندې په دې طرف باندې راغلو نو د هغوی د ظلم نه د بچ کېدلو دپاره مدینې ته بیا راغلي وو. دا یهود چې بهر نه راغلي دي په مدینه منوره کې آباد په هغه زمانه کې د مدینې نوم یثرب نوم و د مدینې او دوی ځان نه بیا غټې غټې قلاګانې جوړې کړې وې. په قلاګانو کې دننه کورونه وو، بنو نذیر و بنو قینقاع او بنو قریظه. دا درې غټې غټې قبیلې وې په یهودیانو کې. په مدینه کې چې کوم خپل خلک د دې نه پاتې کېدل هغه اوس او خزرج او یهودیانو به همیشه دا کار کولو به د اوس او د خزرج د شر نه د ځان د بچوالي دپاره به د اوس او د خزرج په منځ کې په خپل منځ کې جنګونه به کول. د یهودیانو دا ډېر لوی سازش و د مدینې خپل خلک اوس او خزرج په خپل منځ کې جنګونه کوي نو موږ به دوی د شر نه بچ پیو. یهودیانو همیشه دا کار کړو ځکه د نبی علیه صلات وسلام د هجرت نه 15 کاله مخکې هم د یهود د اوس او خزرج په خپل منځ کې جنګ شوی دی. دا د یهودیانو یو لوی سازش په هغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بیا مدینې ته راغی نو یو بنیادي کار دا وکړلو چې د مدینې نوم یې بدل کړو، مدینة المنوره یا مدینة طیبه. طیبه نوم هم دی او مدینه دای نوم هم دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دې ښار بیا نوم بدل کړلو دی مدینة المنوره نوم کې خودلو یا مدینة الطیبه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کوم مهاجر راغلی نو په مدینه منوره کې د هغې ابو هوا کې او د مکې معظمې په ابو هوا کې فرق و. او چې کوم مهاجر مسلمانان راغلي نو تبې خلکو ته ولګېدلې. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي زما پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې تبې شروع شولې، په بلال رضی الله عنه باندې هم تبې شروع شولې او بلال خو ته به کله ناکله تبه ډېره شوله او تکلیف به ورته نو عتبه او شیبه او د مکې معظمې د غټو کافرو ته به خیرې کولې. وګوره دې ظالمانو هم د ښار نه د مکې معظمې نه راویستلو او هم په مدینه منوره کې په بل ښار کې آبادېدونکي وو چې د هغې ابو هوا په زموږ سره مناسبت نه لري. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته زیات طور بیماری وه، بلال رضی الله عنه بیمارو، عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي هغې ته په خپل هم تبې شروع شولې او دا د مدینې منورې د پخوا نه یو بیماري وه چې هلته به خلکو باندې به تبې راتللې، بخار به راتللو. عایشه صدیقه فرمایي چې ما نبي صلی الله علیه وسلم ته وویلو د الله رسوله ابوبکر صدیق هم ډېر زیات بیمار دی او بلال هم ډېر بیمار دی او مسلمانانو ته عمومي طور بیماریانې دي او خفه دي دا خلک دلته. په مدینه کې اول حالاتو کې مسلمانان خفه وو ځکه چې د مکې معظمې او د مدینې ډېر لوی فرق و. نبی صلی الله علیه وسلم بیا باقاعده دعا وکړله. اولنۍ دعا یې دا وکړه چې اللهم احبب
اللهم احبب علینا المدینه، یا الله تعالی زموږ د مدینې سره مینه محبت پیدا کړي. څومره ملګري ما سره راغلي دي په دې مدینه کې الله پاک زړه ولګي، او چې دوی په مدینه کې زړه ولګي او د مدینې سره مینه پیدا شي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل داسې مینه پیدا کی لکه څنګه مینه چې د دې مسلمانانو د مکې معظمې سره مینه وه. یو دعا نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړله، او دویمه دعا یې دا وکړه چې یا الله تعالی د مدینې نه دا بیماریانې پورته کړي او دا د نجف په علاقه باندې الله پاک هغه طرف ته کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم اجتماعي طور مجموعي طور د مدینې د تبو او د بیماری د هټا وهلو د الله نه درخواست الله پاک د مدینې نه دا بیماریان یو طرف ته کړي چې مسلمانان دې مشکل نه او دې تکلیف نه راوځي. یو خار نه وي دی د کلي سره هم هغه شانتي محبت نشته. دویمه دا چې بیماری راغلې نو الله پاک بیا د نبی صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې قبول کړلې. یو د مسلمانانو د مدینې سره مینه پیدا شوله، بیا زړونو د خلکو ولګېدل، او دویمه دا چې دا بیماریانې تقریبا کمې شولې بلکې ختمې شولې. هغه تبې د مدینې منورې چې دی هغه بیا د مسلمانانو باندې نه دي راغلي. اوس هم چې کوم حاجیان صاحبان لاړ شي نو د هغې په هوا کې د مکې معظمې نه کم خلک لاړ شي نو فورا هلته خلکو ته زکام وشي او خلکو مرۍ خراب شي او خلکو ته تبې هلته شروع شي. د هغې هم ابو هوا کې هغه مسله اوس همغلته شته چې کوم حاجیان بیا احتیاط کوي نو هغه شانتې بیماري حاجیانو ته بیا نه لګي. بل نبی صلی الله علیه وسلم بل یو اهم کار په مدینه منوره کې دا وکړلو چې مواخات قائم کړلو. د مدینه منورې خپل خلکو ته به انصار ویلو، د بهر خلک چې به کوم راغلي هغې ته مهاجر ویل، هجرت کوونکي، خپل علاقه او خپل وطن او خپل کور پرېښودونکي. او د انصارو مطلب دا و چې مدد کوونکي. نو دا اصطلاح به چې دی دا به په بل ځای کې به نه استعمالو. د دې اصطلاحاتو استعمال بل ځای کې بیا مسلمانان نه دی کړی. او باقاعده خو هجرت د الله تعالی حکم و، هغه هجرت د الله تعالی حکم و که زه خپل کلی پرېږدم او زه بل کلي ته لاړ شم نو ما ته مهاجر نه وایي خلکو. یعنې اوس د خپل وطن پرېښودی پېښور کې خلک پاتې دا مهاجر دي نه. څوک د پېښور نه راغلي، څوک د نوښار نه راغلي، څوک د بنو نه راغلي، څوک د کرک نه راغلي، څوک د سوات نه راغلي، دا مهاجر نه دي. دا په خپل وطن کې یو ښار نه بل ښار ته تللي دي. چې کومو خلکو په افغانستان نه په هغه وخت کې چې کوم وخت کې روس راغلی و او روس د افغانستان د خلکو سره ظلم او زیاتی کولو، یا د امریکې د ظلمونو په نتیجه کې کم خلک د افغانستان نه د هغه کافرو د وجې نه کم خلکو خپل وطن پرېښودی وي هغې ته مهاجر ویلی شي. دویمه دا چې زموږ په معاشره کې که د هغه دیر نه او د سوات نه او د کرک نه او د بنو نه یو سړی راغلی او زه ورسره دلته مدد کوم او زه د دې ځای کې باشندی یم نو ما ته انصاري نه شي ویلی، زه انصار یم. لکه دا خو داسې دې ته انصار نه وایي. موږ کله ناکله دا اصطلاحات چې دی د خپلو وړو وړو خبرو دپاره خلک استعمالوي. نه د دین چې کم استعمال دی او نبي علیه السلام چې د هغې کم کار کړی دی هغه په داسې طریقو باندې د هغې استعمال نه دی پکار. یو سړي یو ګیلاس اوبه ورکړم نو زه انصار شم هغه بل مهاجر شو، نه دا به موږ داسې نه استعمالو. نبي صلی الله علیه وسلم د انصارو خو ډېر مخلص خلک وو، ډېر مخلص خلک. مهاجر نه کورونه وو، نه ورسره بسترې وې، نه ورسره کپړې وې، نه ورسره د کور اسباب او سامانونه وو، هېڅ هم ورسره نه وو. بې سر او سامانه خلک راغلل. نبی علیه الصلاة والسلام یو کار وکړلو دا د دنیا په تاریخ کې مخکې هم چېرته نه و شوی، بیا هم چا چېرته نه دی کړی. مواخات قایم کړلو. ځکه سوره حجرات کې الله تعالی ذکر کړي دي چې الله تعالی فرمایي انما المؤمنون اخوة. ټول کلمې والا خلک چې چا کلمه ویلې ده دا ټول خلک په خپل منځ کې رونه دي، رونه دي، دا به رونه دي. څنګه چې د یو ورور د بل ورور سره حق دی او د یو ورور د بل ورور د عزت خیال ساتي، د ظالم نه بچ کوي، بې عزتۍ نه بچ کوي، نقصان ورته نه ورکوي،
دقه شان به هر یو مسلمان د بل مسلمان د عزت خیال ساتي با د مال خیال به ساتي با دوکه به نه ورکوي ظلم به ورسره نه کوي زیاتې به ورسره نه کوي مدد به کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام مواخات داسې قایم کړلو چې یو مهاجر د انصاري رور وګټي دا ستا رور دی دا به تا سره پاتې کېږي ستا به بیټک کې به پاتې کېږي د خوراک خرچه د دې چې اوبه او دا ټول به پتا باندې یو مهاجر رور یو انصاري ته حواله کړلو انصار ډیر زیات خوشاله شولو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر لوی مالدار صحابي و هغه د سعد غالبا دغه سره دغه مواخات قایم کړی و او انصارو کې سخاوت ډېر زیات و بله چې معاهده کړې وه د نبی علیه السلام سره په مینا کې د الله رسوله مونږ تاسو راځئ مونږ به خپل پیسې په تاسو لګو مالونو ته به تالې نه اچو خپله معاهده م ورته یاده وه نو داسې وکړه چې عبدالرحمن ابن عوف یې بوتللو کور ته ورته ویل دوه ښځې مې دي او یوې بیبي ته طلاق ورکوم او بله چې په دې دوه کې د کومه خوښه هغې له طلاق ورکوم او ته یې په نکاح واله او دویمه دا چې زه تاسو سره د خپله ځمکه او د خپل هر څه نیمومه یعنې عبدالرحمن ابن عوف ته هغه د په اخلاص سره او ښه په مینه او محبت سره د جیداد افرم وکړلو چې تا کم دغه وي او د خپل بیبي غم دا ډېره ګرانه خبره ده خپله ځمکه چاله ورکول یعنې خپل خور له خلک نه ورکوي چې پلار یې مړ شي پښتانه خلک د پلار په جیداد کې خور له ځمکه نه ورکوي پردي سړی خو عبدالرحمن ابن عوف خو د مکې نه راغلی یعنې هغوی دومره لویې قربانیانې نو عبدالرحمن ابن عوف انصارو داسې ونه کړل چې هغه ویل بس ټیک تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړي موږ بس داسې ونه کړل هغه ویل ستاسو بیبیان دی الله پاک ستاسو مبارک کړي او ستاسو په دې مال او حال کې الله تاسو ته برکت پیدا کړي نه یې ورسره پټي تقسیم کړل نه یې ورسره باغونه تقسیم کړل نه یې ته بیبیانې واغستې هېڅ هم وانه اخیستل د انصارو ډېر لوی اخلاص وکړلو د مهاجرو سره عبدالرحمن ابن عوف ورته وویلو ویل د بازار لار راته وښیه ویل زه کاروباري یم او کاروبار به کوم تاجرو عبدالرحمن ابن عوف یا د انصاري زنانه سره واده شوی دی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس کړی دی عبدالرحمن ابن عوف نه هغې د الله رسوله یو انصاري زنانه سره مې نکاح شوی دی ویل څه مهر دې ورکړی دی ورته دغه شان یو بل مهاجر د الله رسول ته وویلو د الله رسوله په انصارو کې مې جنۍ کړې ده نبی علیه السلام به هسې مذاق به ورته ووایو ګپ شپ به ورته ووایو وی هلکه ما اورېدلي دي چې د انصارو د جنکو سترګې کږې دي کتلې دي دا اوس الله پاک رسول د هغه سره انصارو سره خوشطبي چې ورته موږ وایو د دې وجې نه علما کرام دې دې نه یوه خبره معلوموي چې نبی علیه السلام هغه ته که په خوشطبۍ کې هم خبره کړې ده چې تا مهاجرو کې په انصارو کې د کویدن وکړله نو جنۍ دې کتلې ده ځکه ما وی اورېدلي دی ورسره په مذاق کې وویلو چې ما اورېدلي دي انصارو جنکو سترګې کږې وي هسې نه چې کږو سترګو واله جنۍ دې کړې وي د دې دغې نه معلومیږي داسې چې علما کرام د دې حدیث نه معلوموي چې یو هلک د یو جنۍ سره واده کول غواړي او هغه په دې خبره نه وي چې یاره زه به هرې جنۍ ته به په چوه کې ودروم او خواخومبنه مور او پلار او ټولو خوښه کړله او خبره ټیک ده خو د هلک په زړه کې شک دی مور او پلار باندې په خور باندې اعتماد بنئ نو که دی د یو جلک دپاره داسې جنۍ د یو جلک تصویرونه تبادله به نه کوي دا غلطه طریقه ده هوټل ته به هم نه ځي کلب ته به نه ځي بلکې که د یو جلک په بنیاد باندې د هغه جنۍ سره د هغه کتل وکړی شي یا داسې یو جنۍ په لارې باندې تلله او د مور او خور تپوس کړو خبره ختمه ده خو دی د خپل شک د ختمولو دپاره هغه لیدل غواړي نو که داسې یو جلک والا لیدل وکړی شي نو دې کې به ممانعت نه وي اکثر خاندانونو کې کلي کې په خپلوانو کې خلک لاړ شي جنۍ خوښه کړي خوښول ټیک دي خو که پردۍ جنۍ ده نو داسې که د یو جلک د کتلو دپاره الګ کتل غواړي نو چې اجازت دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته دې انصاري مهاجر ته دا خبره کړې ده چې کتلې دي ده ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا داسې غلطه خبره هم په ګپ شپ کې په مذاق کې نه ده کړې ګوره یو عام خندول دي نبی علیہ السلام عام خلق خندول منع کړي دي وی دا به نه کوئ
یو داسې ګپ شپ دی چې د انسان سپکوالی ورسره راشي، هغه هم د الله رسول نه دی کړی. یو خوشطبي ده. په خوشطبۍ کې داسې وي چې د چا بېعزتي مو نه کړی شي، د چا سپکوالی مو نه شي، داسې په ډک ډک باندې خندا هم رانه شي او ملګری هم خوشحاله شو. لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی، وایي د الله رسوله ما ته اوښ پکار دی سورلی دپاره. نبی علیه السلام ته فرمایي لکه اوښ را سره نشته او د اوښ بچی به درله درکړم. الله رسول په اوښ بچي باندې خو سورلی نه کېږي. نبی علیه السلام ته فرمایي ګوره هر یو اوښ د بل اوښ بچی که نه غټ پی. یوه زنانه بوډه راغلې ده، نبی علیه السلام ته فرمایي جنت ته به ځمه که نه به ځمه؟ نبی علیه السلام ته فرمایي بوډاګانې جنانه الله پاک جنت ته نه پرېږدي. زنانه روانه شوله او ژړلې. نبی علیه السلام فرمایي ورته ووایه دا به الله پاک ځوانۍ به دي او په ځوانۍ په حالت کې به دي. داسې خوشطبي نبي صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره صحابو سره کړې ده. د دې مطلب دا دی چې داسې تندی به بوټ هم نه ساتې، چکني به ټکولی کېږي او داسې بوټ تندی دی نه ته سلې وجلې دی او دی تښتېدلی دی. ځانه به میراوس هم نه جوړی او ځانه به داسې خرش پرش والا هم نه جوړی چې تندی دی بوټ نیولی. داسې نارمل زندګي به انسان تېروي به. د نبی علیه السلام دا سیرت موږ دې لپاره بیانوو چې موږ خپله زندګۍ کې ځینې خلک بلکل داسې بور ناست دي، دا خلک زبرګي ګڼي جي هلکه خبرې ورسره مه کوه او غوسه کېږي او تندې دا زبرګ نه دی. نبی علیه السلام دې ته زبرګي نه ده ویلې. او دا میراوس والا کار هم ثواب نه دی. خلک خاندول وایي جي خلک خوشحالول ثواب نه دی، دغه شی ګناه ده. ګوره اسلام اعتدال والا دین دی، اعتدال والا. اسلام کې هر یو خبره کې اسلام اعتدال ښودی دی. بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم د انصارو د مهاجرو په خپل منځ کې مواخات او ورورولي قایمه کړله. یو مهاجر د انصاري رور کړلو او بالکل انصارو د مهاجر ورورولي قبوله کړله. یو مهاجر د یو انصاري سره لاړلو او په ډېر ښکلې مینه سره او په ډېر محبت سره قبول کړل. بیټکونه او حجرې ورته خالي کړلې. د هغوی د خوراک او د هغوی د څښاک او د هر شي خرچه به انصارو د خپل وسه مطابق به ادا کوله. دا په دنیا کې په دنیا په تاریخ کې اول ځل داسې شوی دی او دا د اسلام او د ایمان او د نبي صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو برکاتو. ځکه خو قرآن شریف ویلی دی چې لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بین قلوبهم. د دنیا دا ټول هر څه خرج کا په پیسو باندې چا په زړونو کې مینه محبت نه پیدا کیږي. الله پاک د ایمان او د کلمې په وجه باندې چې کوم مینه محبت پیدا کړی دی دا د دنیا خلک دا مینه محبتونه نشي پیدا کولی. دومره لویه مینه محبتو د هغې زمانې د مسلمانانو په خپل منځ کې رالل او بیا به دغه خلک په یو درستخان باندې په یو مجلس کې به ناستو. خلکو به ویل لکه دا د یو خاندان خلک دی. دا تعلیمات دي. وګورئ اوس زموږ خپل وروڼه بدي شي، خپل رور د خپل رور سره په ځمکه باندې جنګ، په کور کې جنګ، دشمنیانې، خپل رواره، خپل تره، خپل کاکا، خپل خور، خپل خور سره د پلار په جیداد د خلکو وي. پردی مسلمان خو پردی دی موږ چې دا خپل راټینګه کا. د نبی علیه السلام په سیرت کې دا سبق دی موږ ته. دا خپل رور خو دی خپل دی، دا مسلمان رور به ځان سره چلی، د ده خیرخوا به جوړېږي، د ده سره به مدد کې. دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل سیرت کې دا تعلیمات موږ مسلمانانو ته پرېښودي دي. بهرحال د نبی صلی الله علیه وسلم آهسته آهسته د مدینې په حالاتو کې بیا بهتروالی راتللو. بیا د مدینې په مدینه منوره کې د میثاق مدینه هم شوې ده. بیا یهودیانو سره بیا د هغې تذکره به کېږي او ځینې خلک د میثاق مدینه کله ناکله خلک پیش کوي په دې بنیاد باندې چې کله د کافرو سره کله معاهده کوي وایي نبی علیه السلام چې هلته کړې وه. نبی علیه السلام میثاق مدینه په دې بنیاد نه وه کړې. دا یهودیان به راځي، مسلمان باندې به ګوته کېږدي او دا به الله پاک رسول هغوی له ورکوي. دا لالوی داسې نه وه کړې. دلته هم په دې وطن کې صدر و، اوس خدای غرق کړلو پرویز مشرف ډېرو ظالم و. د جوماتونه او دا دیني خبرې منارې ډېرې بدې شولې. موږ تا به خدای غرق کړي، وطن نه به تا خدای ورک کړي او دا پاکستان به دا جوماتونه به د هر څه به وي. هغه د امریکې سره معاهدې وکړلې دلته او نن موږ ټول قوم ډېر لویې پریشانۍ سره مخامخ. دا د دماکو چې څومره برمار دی که نه، دا د هغوی د ایجنسیانو او
او د امریکایانو ټول لوی گیم دي زموږ په دې وطن کې روان دی زموږ په دې قوم کې او زموږ حکمرانان هم سره وي سیاستداران سره دا خبره سره ته معلوم دي د هغوی هم ډالري سیاستداران هم ډالري اخلي که نه د دوی ایمانونه خو معلوم دي موږ ته او حکمران خو پخوا نه خرڅ شوي دا خو د دې لپاره ډالرو والا پیسو والا خلک دي اوټونه والا خلک ورکوي بیا کله الیکشن شروع شي به والا خلک اوټ هم ورکوي او چې کوم شریفان خلک دي هغه کورونو کې مخونه پټ کې وکیني نو بې ایمانه خلک وګټي ایماندار خلک وبایلي نو داسې ده زموږ د مسلمانانو کمزورتیا ده دا موږ هغه پرویز مشرف وي چې د الله رسول میثاق مدینه کړې وه ولې ته پیغمبر یې تر امریکې سره معاهده کوې زه میثاق مدینه کومه د ظلم دپاره د بېانصافۍ دپاره نبی علیه السلام میثاق مدینه نه وه کړې د مسلمانانو تحفظ دپاره کړې وه د اسلامي ریاست کې د اړې ګړې د ختمولو دپاره د الله رسول بیا میثاق مدینه کړې ده بهر حال د نبي صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ځان خبرول او په هغې کې د ځان لپاره رهنمایي اصول تلاش کول دا د مسلمانانو لپاره د دنیا کې به د خیر ذریعه به ګرځي الله پاک زموږ له په اسلام باندې په دین باندې د عمل کول توفیق راکړي سبحان ربک رب نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا